بسم الله الرحمن الرحیم. والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. دا دویم بحث دے په الرحمن الرحیم کې. د دې بحث خلاصه دا چې رحمان او رحیم کې فرق څه دی. دی وی فرق دا دی چې مبالغه خود دواړو نه معلومیږي، خو رحمان کې مبالغه د رحیم نه زیاته ده. ولی؟ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. رحمان کی زیادت د بنا دی او زیادت د بنا دلالت په زیادت د معنا کوي. نو پر رحمان کی معنا د مبالغه زیاته شو د رحیم نه. کما فی قطع او قطع، لکه په قطع او قطع کی قطع وزیدل، قطع ډیر وزیدل، حروف پکې زیات شو. یا کبار او کبار، کم کې چې حروف زیات دي په هغه کې زیادت د معنا هم. وذلك انما تؤخذ تارة باعتبار الكمية. دا زیادت د معنا پکې څنګه دی؟ دا زیادت کله اخیستل کېږي په اعتبار د مقدار سره، و اخرى باعتبار الکیفیت، او کله اخیستل کېږي په اعتبار د کیفیت سره. فعلى الاول کدا زیادت په اعتبار د کمیت سره واخیستل شي، نو معنا بدای چې د رحمان مرحومین زیات دي او د رحیم مرحومین کم دي. قیل ویل کېږي یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا ځکه وایي چې دنیا کې کافران هم اوسېږي او مسلمانان هم، نو د رحمان مرحومین ډېر شو. لأنه يعم المؤمن والكافر. ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن، ځکه دا د مؤمن پورې خاص دی، مرحومین د رحمان په نسبت کم شو. هلکه پې پوه شئ. وعلى الثاني، او که زیادت په اعتبار د کیفیت سره شي، قیل ویل کېږي یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیم الدنیا، اے د دنیا او د آخرت رحمانا، او اے د دنیا رحیمه. دا ولې؟ ځکه نعم اخرویه کلها، د آخرت نعمتونه ټول غټ دي. تاسو په پوه شئ. نو رحمان منعم ته وایي. منعم هغه چې خلکو له نعمتونه ورکوي، او د آخرت نعمتونه غټ دي. نو خدای غټ نعمتونه ورکوي او واړه ورکوي، نو دا غټواله په کیف شکره. و اما النعم الدنیویه، او رحیم خاص شه دنیا پورې، ځکه د دنیا نعمتونه په جلیلة و حقیرة، غټم پکې شته. لکه خدای موږ له ایمان را کړی، واړه پکې شته، لکه ډوډۍ را کړې. ډوډۍ خدای ایمان په مقابله کې هیڅ هم ده. هلکه تاسو په دې خبرو پوه شئ. و انما قدمه، دا دریم بحث دی. چې رحمان پر رحیم مقدم ولیکو، گویا کہ دا دریم بحث دی یو اعتراض جواب دی. اعتراض دا دی
هر کله چې رحمان کې زیادت د معنا راغی مبالغه به کې زیاته شو، رحیم کې د رحمان په نسبت کم شو. طریقه د تعلیم دا د چې ترقی کېږي د ادنا نه اعلی ته، نه دا چې د اعلی نه سړی منتقل شي ادنا ته. هلکه پې پوه شئ؟ نو د طریقې د تعلیم په بنیاد رحیم مقدم کول پکارو پر رحمان. تاسو په سوال پوه شئ؟ وانما قدم رحمان مقدم ک پر رحیم والقياس يقتضي الترقي. قیاس تقاضا د دې خبرې کوي چې ترقی وشي د ادنا نه اعلی ته. د رحمان تعلق د دنیا سره دی او د رحیم تعلق د چا سره دی؟ آخرت سره دی. او دنیا مقدمه ده په آخرت، نو ما يتعلق بالدنیا به هم مقدمی په ما يتعلق بالآخرت. ذکر رحمان مقدم کړ. الکه دا جواب ضعیف دی. وجه د زور په څه ده؟ وجه د زور په دا ده حاکم په مستدرک کې حدیث ده کتاب الدعوات، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما. رحمان تعلق د دنیا او آخرت دواړو سره ذکر کړي او د رحیم هم. نو رحمان ما يتعلق بالدنیا نش. چاویلی دی چې دا حدیث چې یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما چې حاکم مستدرک کې ذکر کړي دا ضعیف دی، بلکې د رحمان تعلق د دنیا سره. ځکه دې کې یو راوی دی حکم ابن عبدالله او امام احمد ابن حنبل دا هغه باره کې وایي چې متروک دا متروک دی، د دنه روایات باید چې ونه شي، دومره ضعیف دی. نو دویم جواب ولأنه صار كالعلم. رحمان ذکر مقدم که چې رحمان علم نه دی بلکې کالعلم دی. څنګه؟ من حيث انه لا يوصف به غیره، نه متصف کیږي پر رحمان باندې د الله نه غیر بل څوک. نو رحمان مختص بالله دی، نو کالعلم شو. ځکه لأن معناه معنا د رحمان المنعم الحقیقی، هغه منعم حقیقی دی البالغ فی الرحمت غایتها، چې په رحمت کې غایې ته رسېدلی، انتها ته. دا بل څوک نشته. وذلك لا يصدق على غیره، او دا نه صادقېږي د الله نه بغیر په بل چا. لأن من عداه فهو مستعیذ بلطفه وانعامه. دا الله نه بغیر نور نعمت کوونکي چې دي هغه بدله غواړي بلطفه وانعامه، په خپل لطف او انعام باندې څه بدله غواړي. چا سره ښه وکړي نو بدله غواړي. بدله خدای یا بدله ما ته پیسې بدله راکړه، یا دای دعا راته وکړه، یا دای زړی ډېر خوږ شي په غریب باندې صبر کړي، نو بدله ورته میلاو شوه. څه بدله؟ زړی یخ شه. دا د زړه یخوالی یو بدله ده که نه؟ هلکه مې پوه شئ؟ ګورئ د الله نه بغیر چې څوک دي په هو مستعیذن، هغه د بدلې طلب کوونکي دي په خپل لطف او انعام. یرید به جزیل ثواب، په دې خپلې بدلې باندې یا لوی ثواب غواړي په آخرت کې، او جمیل ثناء یا ښه صفت غواړي په دنیا کې، او مزیح رقة الجنسیت یا لرې کوونکی هغه نرمي د جنسیت. انسان په انسان رحم وکړي، انسان په حیوان رحم وکړي، نو جنسیت یې ورته شریک دی که نه؟ نو هغه نرمي پکې پیدا شي، هغه نرمي د جنسیت ختمه کړي. او حب المال عن القلب، یې مطلب دا چې صدقې وکړم، خلکو سره احسانات وکړم، چې حب المال مې د زړه نه لرې شي، د دنیا مینه مې ختمه شي، دا مې یو پیدا شي. ثم انه کالواسطة فی ذلک، دا من عداه د الله نه غیر چې بل منعم دی، دا داسې دی لکه واسطه چې په حضور د نعمت کې د الله د طرفه دی، بل نه چا ورکړي دي؟
الله ورکړي. نو چې د بل ورکړ گویا کې دی بل الله ورکړ خدای ورته واسطه. تاسو چې څوک صدر کې د الله شکر ادا کوئ ځکه الله ورته زړه کې واچو. څوک در سره احسان کې شکر د چا ادا کول پکار دي دا الله ورته زړه کې واچو. تاسو په پوښتنه لأن ذات النعمه ځکه ذات د نعمتونو وجود د نعمتونو او قدرت په ایثار د نعمتونو والداعیه الباعثه هغه سبب چې باعث دی علیه د دې نعمت په ورکولو بل چاته والتمكن من الانتفاع بها او طاقت د فائدې نه په دې نعمتونو والقوه التي هغه طاقت بها يحصل الانتفاع چې په دې باندې حاصل شي فائدہ الى غیر ذلك یا د دین غیر نوري خبري من خلقه دا د الله تخلیق دی دا الله پیدا کړی. نو تاسو سره نعمت شته خو چې د دې فائدہ نشي اخیستای څه تاسو سره نعمت شته چاته ورکول نشي تاسو ورکولو طاقت تعالی چا درک نو منعم حقيقي الله لا يقدر عليها احد په دې هیڅ قدرت نه لري غیره د الله نه غیر. دا سو جواب شو دو جواب. اعتراض سو چې رحمان ابلغ دے د رحیم نامه طریقه د تعلیم دا چې رحیم به مقدم کړي وي د رحمان. اولی ابلغ دے ځکه زیادت د بنا دلالت په زیادت د معنا کوي. الکه به پوښتنه دریم جواب دا دریم جواب ډیر خسته جواب ابن القیم دا ذکر کړی دی بدایع التفسیر کی. ابن القیم رحمه الله دا وایي چې دا خبره چې زیادت د بنا دلالت په زیادت د معنا کوي دا صحیح خبره نه ده بلکې رحیم کې د رحمان نه مبالغه زیاته. یلکه ابن جینی یو نحوی مولا تیر شوی دا د خبره ده چې زیادت د بنا دلالت په زیادت د معنا کوي. الکه به پوښتنه او دا منقوزه ده دا قاعده په حاضر او حاضر باندې. حاضر کې حروف کم دي او په حاضر کې ډیر دي او معنا زیادت د معنا په حاضر کې ده د حاضر. الکه به پوښتنه نو موږ په دې نه یو مکلف چې دی مولا خبره به ونه تاسو به پوښتنه دا کمزور مولي نو نو دا هغه خبره ده. ابن القیم رحمه الله په بدایع التفسیر کې پردونه کړی. دریم جواب لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم واصولها رحمان چې دلالت په غټو نعمتونو او په اصول د نعمتونو ذکر الرحیم رحیم رست ذکر کا ليتناول ما خرج منها چې شامل شي هغه وړو نعمتونو ته چې خارج دي د رحمان د نعمتونو نه. الکه په پوښتنه تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه فیکون کتتمت والردیف له رحیم دسی شو لکه تتمه او ردیف رست تړل شوی شی د رحمان پسې او تتمه د شیخ رست د شی نه ذکر رحیم د رحمان نه رست ذکر. الکه په پوښتنه څلورم جواب او للمحافظه علی رؤوس الآیه او یا حفاظت کو د آیاتونو په سرونو اخر سر د آیت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا پس ختمیږي په نون او په میم باندې. نون او په میم خو هغه نون چې مخکې یا ما قبل مکسوری نو کده سی ویل بسم الله الرحیم الرحمن نو بیا ټیک نه راته د نور آیاتونو سره مناسبت نه برابرې ده. لکه په پوښتنه والازهر انه غیر مصروف دا سلورم بحث ده. رحمان منصرف دی او که غیر منصرف. رحمان کې الف او نون زائدتان دي او تاسو دی کتابونو کې ویلي دي چې الف او نون زائدتان ان کانتا فی اسم فشرطه العالمیه وان کانتا فی صفه فانتفاع فعلنه او وجود فعلا ومن ثم اختلف في رحمن دون سكران وندمان
الکه په پوه شئ. نو پر رحمان کې اختلاف دی د رحمیانو چې دا منصرف دی او که غیر منصرف دی. یوه ډله وایي چارې په نوم زائدتان په صفت کې راشي، هغې دپاره شرط دا دی چې مؤنث به فعلنتن په وزن نه راځي. او بله ډله وایي چې شرط دا دی چې مؤنث به د فعله په وزن راځي. تاسو پې پوه شئ. نو د رحمان مؤنث خو نه فعله شته، که د هغې خلکو مذهب شي چې هغوی انتفاع د فعلنتن شرط وایي، بیا رحمان غیر منصرف دی، ځکه فعلنتن مؤنث نشته. او چې څوک وجود د فعله وایي نو بیا رحمان غیر منصرف نه دی، ځکه مؤنث فعله په وزن نشته. خو دی وایي چې اظهره خبره ده چې دا غیر منصرف دی، نه وجود د فعله شته او نه انتفاع د فعلنتن خو شته، وجود د فعله نشته. خو د دې نظایر چې څومره دي هغه ټول غیر منصرف دي، نو دا حمل دی په خپلو نظایرو باندې. ګورئ والاظهر انه غیر مصروف، دا غیر منصرف دی. وان حضر اختصاصه بالله، اگر که منع کوي خاص کېدل د دې د الله پورې څه شی منع کوي، ان یکون له مؤنثون، چې د دې لپاره د مؤنث راشي په فعله او فعلنتن، الحاقا له بما هو الغالب. دا غیر منصرف ځکه دی د وجه د الحاق د دینه د هغه څه سره چې غالب دی په باب د ده کې چې هغه عدم انصراف دی. هلکه پې پوه شئ. وانما خص التسمیه بهذه، دا پنځم بحث دی اخري. هغه دا دی چې په تسمیه کې د خدای دا درې نومونه ولې ذکر کړه، الله رحمان رحیم. دا ولې دی وایي تسمیه خاص کړ د دې اسماء پورې، د دې دپاره چې عارف بالله دا وپېژني چې مستحق لان یستعان به فی مجامع الامور، چې مدد دې وغوښتلی شي د ده نه په ټولو کارونو کې. هغه معبود حقیقي دی، نو معبود حقیقي الله شي. الذي هغه هو مول النعم، چې ورکوونکی د نعمتونو دی، کلها د ټولو، عاجلها و آجلها، د فوري نعمتونو د وروسته نعمتونو، جلیلها و حقیرها، د غټو نعمتونو دا رحمان شو، د حقیرو وړو نعمتونو دا رحیم شو. نو چې کله داسې شوه چې په ټولو کارونو کې به مدد د چا نه غواړي، د هغه ذات نه چې هغه معبود حقیقي هم وي او غټه واړه نعمتونه په قبضه کې، نو دا الله شو، رحمان شو، رحیم شو. فیتوجه بشراشره، نو دا عارف دی به متوجی شي بشراشره، معنا بتمامه، ټول په ټوله به متوجی شي الى جناب القدس، بارگاہ مقدس تا، ويتمسك بحبل التوفيق، ومنقول بخخي کی پرسید التوفيق، ويشغل سره بذكره، زړه مشغول کې د په ذکر، والاستمداد به عن غیره، او طلب د امداد بکئی په د سره د غیر. تاسو په پوښتنه نو دی به مشغول کې د غیر د استمداد نه په صرف او صرف د دنه بکئی، د معبود حقیقي هم دی، عاجل نعمتونه هم د په قبضه کې دي، عاجل هم، عاجل د رحمان نه، عاجل د رحیم نه معلومیږي، جلیل نعمتونه هم د په قبضه کې دي، د رحمان نه معلومیږي، حقیر هم د په قبضه کې دي، د رحیم نه معلومیږي. هلکه په پوه شئ، کې په پوه بس درود شریف الله.